السلام علیکم زما خوږورونو اوریدونکو، تاسو ته به زه د عبرت خبره وکړم او تاسو امید ده چې تاسو به پیدا شئ. او دا ډېره حقیقتي خبره ده، پخوا تېره شوې ده او حقیقت خبره ده چې دا ډېره حقیقت کیسه ده. وایي یوه ورځ دیوانه بابا او اخون بابا ناست وو. نو دیوانه بابا پیر بابا او اخون بابا ناست وو. نو پیر بابا اخون صاحب ته وویل چې اخونه بابا تا په دې قیامت باندې تا سره څه دي؟ په قیامت ستا په دې ملک کې څه دي؟ ته وګوره په نظر باندې چې دا دې ملک کې څه چل دی، څه کېږي په خپل قیامت باندې. نو زه به ستا دا ومنم اخونه، په خپل قیامت به زه ستا دا ومنم چې ته په دې ملک کې داسې یو کار معلوم کړي چې دا په دې ملک کې څه چل دی، څه دي. اخون بابا چې ډېره ښه ده نو چې ته وایې، نو هغه چې داسې نظر واچوه، چاپېره نظر وځغلو په دې ملک کې. نو په یو ځای کې یو سړی پروت و، په غرمو باندې یو ځوان پروت و او خولۍ ترې راماتې دي او ساري کې نه چاپېره سړېده او بې مجاله پروت و په سرو غرمو کې. اخون بابا تو کتل نه چې اوهو دا ځوان خو په دې غرمو باندې پروت دی او خولۍ ترې راماتې دي او په ډډه ناوړي پروت دی. دا وګوره نو اخون بابا بیا دیوانه بابا ته وایي چې داسې ما خو په خپل قیامت داسې معلوم چې دا سړی پروت دی، خولۍ ترې راماتې دي په غرمو باندې و په بده ورځ دی او ښځې نه. نو بیا دیوانه بابا ورته وایي چې اخونه د دغه ځای نه چې ته ډډې ته که. نو اخون بابا ورته وویل چې دا ښه ده چې ته وایې، نو ډډې ته دی کمه. نو اخون بابا ورته وایي چې ستا اجازت دی او زه د دغه ځای نه ډډې ته کړم. اخون بابا وایي خپل قیامت باندې الله پاک وي تا په حکم زما په قیامت باندې دا سړی د دلته نه چتول غواړم. هغه سړی چې دی هغه ځان یې د هغه ځای نه اوچت کړ، په ځان اړه پوه نه شو او په یو بلې باچایۍ کې کېښوده دقسې. زمانه چې هغه په بلې باچایۍ کې ایښی دی، داسې څه شپه ورځ تېر شوي دي، هغه راپاڅېدلی دی او داسې چاپېره کتلي دي. نو نیغ کېناست چې دا څنګه چل دی چې دا زه خوب وینمه، که په خوب کې ما که خوب وینمه دا څنګه چل دی، دا زه کوم ځای یم، دا خو زه چېرته بل ځای پروت یم.
کنه خوب بینم بد واغل هغه ځای نه روان شو په باچای کې ګرځېده نه باچایي داسې خوشې پرته وه دې کې چې دی ګرځېده نو یو بوډۍ والا مخې ته ورله یو بوډۍ والا مخې ته ورله د ما صیبه نه وه ده د هغه بوډۍ نه تپوس وکړه د مورې ما په دې پته پوه کړه په دې باچای کې خو ما څوک ونه لیده نه څوک ښکاري او ته را د مخې نه رالې نو زه درنه دا تپوس کوم زما خو دغسې سوچتنه نه و څته د بلې ملکه راوچت شوی یم او دلته راغلی یم او دلته څوک پېژنم نه څوک نه راته څه رو معلوم دی نه راته څه لاره معلومه ده بوډا ورته وایي چې بچیه چې ستا څوک شته نه نو بس زه د مور یم شوم ته نږدې یم او ما سره به نو دی خو هلته کې هغه بوډۍ سره بېغه شو هغې سره به و هغې به ورله ډېر خیال ساته او په دغه باچایو کې دغسې یو دوه باچایوې نورې نږدې یو باچا د یو ملک و او بل باچا د بل ملک و نو د هغې باچایانو ډېره خوږه دوستانه وه یعنې داسې دوستانه وه چې وروڼه یو ځای به کېناسته پاڅېده ګرځېده به وه یو بل ته یې زړه دی هغه یې ورځ څه وکړله چې یاره دا ګپ شپه دا ورورولي خو به زمونږ وي خو موږ له داسې کار په کار دی د بل دوست ته ووایي چې که دې خوښه وي نو یو خبره مې یاده شوه نو دا به ښایي که چېرې ستا لور وشوه زما زوی وشو نو هغه لور به ته زما زوی له راکړې که زما لور وشوه ستا زوی نو هغه به زه ستا زوی له ورکړم دا تکرار وکړه نه د یو باچا لوره زوی وه نه د بل باچا لوره زوی وه په دې حساب باندې وخت تېرېده نو چې داسې څه زمانه سره دې تېره شوه نو د یو له الله پاک لور ورکړه بل له زوی ورکړه دی به وخت تېرېده خپلې باچایي به یې کولې او د وړو پر هغه باندې به و په محبت باندې نو وایي داسې وخت راغی چې دا جینۍ هم تکړه شوه دا هلک هم له 15-16 کاله شوه وایي دې باچا وایي چې یاره وزیرانو سره صلاح وکړه چې ما خو خپل دوست سره دا وعده کړې وه او د هغه لور شته نو هغه خو مونږ یو بل ته ویلي نو هغه له به لاړ شو چې د هلک له د کوهېدنې پروګرام جوړ کړو ویې غواړو ترېنه او نو څه مخه مخه به ورته واچوو بیا چې دی نو بیا دې را واده کړو او وزیرانو ورته وایي چې زمونږ هم ډېره خوښه ده باچا قربان دی شم زه چې
बादशाह कर शो लाल बसुना लाड़ा गसरा के नसो तो रोटा चाय में इंतजाम हो रहा शो पके नाश्ती गप शप लगे दा खबर है राख कारा कड़े वते ओकला तो मैं हो प्रदेश कलमाने रागलू जी बादशाह हो जी वस पमा अलग खरे न मंगसर बाक दुस्ती कई रात वेदे न पकार दादे जोस मंगा कोई दोनों को असो नखा बहुत वाचो अगर बादशाह होता जी बिल्कुल वो पर शर्ट भी नहीं माने मस्त गई वो शर्ट थी ये दे मखपत जेरा वदी चे तो माधुरी भी नहीं अगर ख्वाशी दल सात पस्तर को जिया दाद मंगा ख्वाखा दा मस्ता सुधा और कचरे ख्वाखे न सुनो बाचा तेरे चे दे बदा खपा की न दे न की गिदा का फमस के दा शर्ट के हो रहा हो ना खबर है वो तो उकड़े ला दे वो पास ला दे वो तेरे चे दिल खुद मेरा लड़ावा दुआ वो दाद दुल वो ख्वाशी तो दे आगा दे दी सुबह जी दे वो पल जाता रहा रसी दिली दिनों बादशाह वो जिलान दास लाओकड़ा बादशाह वो तलवी सदागल दूर खुलेरा खस्ता दूर जगह सदागल दूर खस्ता ना हाँ समाज ये खुदूर तूर दे चाहा हो न बचारा न पीसा माने अगर बस आगे ख्वाख निशी न उस पदा से चल कर वो जब पदे खार की और खस्ता न को गुबरई न पदे बदल के दे आल तबूजू न पदे शक्ल अदा जिनाते नारा कोई बनाऊमा वादा कहू देऊमा बल्ला लबको लब गोरे खस्ता नमाज ये खुद खोख निशी वजीरान परश हुए पावा खार के गर्देदन न तो खारे वको तो खस्ता न के पैदा न करो और वो दबा कर देगा देखिए वदा तो दागाद को लम्बा खदा और अगर दा बुढ़ाई करा चुको ना खुद दिल खस्ता और आगो पशान बल खस्ता नो आगा खून बाबा चला वस्तु पर खार के पे खुदो आगा लोग की जो जुलान उसी ने हो दादे खस्ता ने दा बादशाह खुशी आगा जिनाय बम खुशी दा वाला बोलता होगा वजीरान आगा एक तो पूछने के लिए दा बुढ़ा को दे दादा गई और जेल दादा गई जेल वजीरान नागरी और बादशाह तेजी दी किया ना मुंह खोयो खस्ताल को उदी ना दादा जो बुढ़ा ना आगे और जेल और बादशाह कुर्बान ने सुनती या खस्ता ने आगा ना बल खस्ता लुश्ता ना बादशाह अलग कई जरूर पसी वर्ष वो तो वाया ची बादशाह जो वाणी हो राय बोले वजीरान तुरी दी हो तो दरवाजा टकूले रहो ना रावते देवा बुढ़ा मूर मोसरा तलवारा डालना आगे ते भी चेहरा बादशाह कुर्बान तो दोनों आगा अलग वक्ते ने बादशाह और मैं देव तल बादशाह पूरे चाहे भी नहीं खस्ता इजाजत ही
بوډا ورته وایي چې ډېره خلاخاني وه خو باچا چې اوس داسې اډر کړی دی او د هغه غوښتې ده نو بلکل به رسره ځي. دا چې څه ماتلی دی باچا دا دا هلک به وتلی دی او باچا لیدلی ده نو د باچا ډېر زیات خوښ شوی دی. باچا دې هلک ته وایي چې بچیا ستا نیکي به موږ نه هېروو چې ستا څه نامونه به هم درته درکړو. دا مهرباني به کې چې ما زوی له یو جینۍ غوښتې وه هغه یې راته دا سوال پېښ کړی دی چې ته به خپل زوی راولې چې د دې جینۍ خوښ شي نو بیا به بس کار شي. که خوښ یې نه وي نو بیا نه کېږي کار. نو دې هلک ته وایي چې دغسې چل دی نو موږ سره به ځې. هلک ورته وایي چې داسې کیسه ده باچا قربان دې شم هغه خو زما د مور خوښه ده که اجازت راله راکوي نو زه به درسره لاړ شم او که نه اجازت نه راکوي نو بیا نه شم تللی. باچا ورته وایي چې د ښه بچي او اجازت پرې د موږ د مور نه وغواړو هغه به خوشحاله کړو. وزیرانو ته وایي چې تاسو وینځو ته چې تاسو لاړ شئ هغه بوډا راولئ ورته وایه چې باچا قربان نه غواړي. پنځه خدمتګار یې تللي دي هغه بوډا ته دا خبره کړې ده بوډا را روانه کړې ده چې تر باچا پورې راشه هغه په کار یې غواړي. بوډا ورسره را روانه شوې ده چې راله بوډا نو باچا ورته دا خبره وکړله چې بوډا خفه کېږه مه او ستا دا زوی چې دی نو دا به موږ سره ځي او زموږ جت دی دغسې په دغه کې بیا یو یو جینۍ ده هغه دی خوښوي هغه یې دوه سوال پېښ کړی ده چې یاره موږ به هلک وینو نو زما دا زوی چې دی نو دا تور دی او موږ وایو چې دی به ورته بوځو نو جینۍ به کوی ده نه واده کړو نو کار به سم شي او دی به ورته وښیو هغه نه بیایو. بوډا ورته چې خانه بلکل چې ستاسو ښېګړه کېږي نو شل ځله به راسره لاړ شي. هلک چې دی نو ته یې وایي چې ځان سنباله را سنبال کړه او بس موږ به دې بوځو مخولو او بیا به راځي او بیا به دې راولو. هلک ښه سور کړی دی او زما سوی به هلته کې ورځې مقرر کړو نو په هغه ورځ باندې هلته لړو چې هلته لړو نو نو هغه جینۍ ولیده ټولو خلکو ولیده چې دا خو ډېر ښایسته هلک دی د ده نه بل ښایسته نشته. د هغه جینۍ ډېر زیات خوښ شو. بس دی واپس راغله هغه جینۍ ویې زما خوښ دی بس د واده تیاری کوئ او پلار ته نه پلار ته یې چې ورکوم یې وله. نو داسې به خبره وزیر کېږي موده پس تېرېږي نو هغه ځان یې تیاروي او باچا ته وایي چې بس ځان تیاروي او بیا یې د واده نیټه نیټه یې کېښوده چې هغه ورځ راغله نه ډوډۍ خلک لاړه ګاډي ماډي هغه څه پخوا سنو خو هغه ناوې تر کوره کړه.
چې تر کوره کړه نو هغه نکاح خول هغه خپل زوی سره وتړه او بیا هغه جینۍ ناسته و په خپله کمره کې په انتظار چې یاره شهزاده به راځي هغه لږ خو چې نو خو لاړ بوډا هغه ته ویل چې ته زه بچی اوسه بلای نامونه یې ورکړه خو لاړ بوډا ده کور ته ما هغه داسې انتظار کوي چې یاره شهزاده به راځي چې څه مال به راځي شهزاده چې داسې نیمه شپه شوه نو کور ته روان شوی دی او داسې ورله را رسېدلی دی هغې کتلي دي نو هغه نو دا خو تک تور و په بد شکل و هغې ورته یې ودرېږه یو قدم مخکې را نه شي ته څه وکړې نو هغه دی خو ورسره نکاح تړلی و نو هغه خو یې زما ښځه ده نو هغه منع کېده نه بیا به په مخ کې ته هغه به ورته دې ودرېږه ګوره هغه نه منع کېده لنډه دا چې هغې خوا د ځان نه ورسوم هغې سره یو چاقو وه چې په چاقو باندې وونو را خلاصه کړه او په مره یې ورله کېښوده چاقو مې ودالې کړه بچا یې ختم کړ ته څه وکړې ته پکې لاوه چې د ستا خاوند یم باچا یې لاړ شو وایي ویل جنانې دغه جوړ شو دا جینکۍ چې ودېږي نو په ډولۍ کې ورسره خامخا څوک ملګري راځي نو دې سره یو جینۍ په ډولۍ کې راغلې وه نو دا هغې پسې په منډه منډه لړه ورته ویل چې ما له خو څوک راغلي وه هغه لک نو بل څوک وه اما دغسې چل وکړ مړ مې کړه ولال مې کړه نو بس هغوی خو چاته پټ را پټ شو باچا چې راغی ګوله د چغې سوړي دي نو هغه ځای لال کړی پروت و په ځان یې را کېښودې مور وم هغې وم چغې سوړي دي باچا چې د حالت د زوی ولیدو نو وزیرانو ته یې ویل چې هلکه یې هغه هلک راولئ هغه چې خولو له موږ بوتلو پوه نن هغه راولئ زه اوس د هغه نه سر قلم کوم که دغسې چل نه وی شوی نو نن به زما زوی څه ډاللی دی نن مړ کېده به دا خو د هغه په ټس کې شو هغه مونږ ښه و هغه جینۍ هغه غوښته وه زما زوی خو دغسې نه چې تللی دی نو هغې مړ کړی دی هغه هلک یې د بوډا د کور نه راوسته وه باچا ورته ویل چې لالومه د ستا په ټس کې خو زما زوی مړ شو وزیرانو ورته ویل چې مړه ویې نه بند دی زندان ته دې واچوو زندان کې به وي باید هلک یې وتړه په زندان کې بند کړو یو تاریخ والا مقرر کړ چې په فلاني تاریخ باندې به دی پنځ کېږي کېده هغه تاریخ چې وایي راغی نو دا هلک یې را بار کړ پانسا ته او ټول خلک
बादशाह माने नादर چې وایي چې دا خدای ناجایزه کوي او دا خو بې انصافه دی دا خو کار نه کوي دا خو ډېر زیاتې کوي دې هلک سره دا خو ښودل هم د بوتلو دنیا یې دومره واده کړله اوس مړی یې وموهه ځان ته قصور نه کوي ټول خلک په باچا نالت پوهېږي چې دا د ظلم کوي او زیاتې کوي هغه هلک یې 500 ته رابار کړو چې په دوره وخت پس په دې پانسي کېږي نو پیر بابا ته خو په خپل کرامت پر ټوله لات معلوم و چې څه به کېده پیر بابا اخون صاحب ته وی چې ته خو دی وګوره هغه هلک چې دی د دې ځای نه اوچت کړو او کوم ځای کې دی پرېښو نن هغه پانسي کېږي او هغه سره دا زیاتي کېږي دوره ټایم پکې پاتې ده ګنې خدمه یې پانسي کوي اوس په خپل کرامت باندې اخونه هغه را خلاص کا د دغه نه بچ کا اخون بابا چې نظر اچولی دی وایي نو د هغه پانسي کولو ته داسې لږ ټایم پاتې و او اخوند بابا پیر بابا ته ویل چې ستا خوښه ده نه وه خدای پاک ته سوال وکړه اخوند بابا ویل خدای پاکه خپل دغه مې ور ورسېږه چې دا هلک د دې پانسي ګارډ نه بچ کړو او بیا یې راوچت کړو او په خپل کرامت باندې هغه ځای نه چې ځان رسول دی د زما صاحبه نه وه هغه یې دا 500 د ځای نه راوچت کړی دی او چې د کوم ځای نه یې وړو نو هغه ځای کې کېښوده بیا 500 و د هغه باچایي چې وکتل نو هغه هلک و نسو وه یاره هغه هلک څه شو دا څنګه چل دی هغه مونږ تړلی و پانسي کوو هم او هغه یې غیب شو او دی بیا په خپل ځای باندې خو نه چې څه باندې غرمو ته پروت و خولۍ ورته راماتې وي هغه اک مال سرېږده چې پاڅېده ویې کتل نو هغه مال یې سرېږي او په غرمو باندې پروت و زما صاحب سادي روان کړي دي او کور ته چې تللی دی ور دننه شوی ده مور یې کتلي دي نو رامنډې کړي دي او غېږې ته نه تاو کړی وایي ګولو ځه کم بله روغ شوی دی ولې خفه دی څه چلو شوله دی چې پاڅېدلی دی نیغ نس یې کتلي نه وي چې خدای پاکه دا به ما خوب لیدی نو دا زه ګرځېدمه کوم ځای دا چې اوس پاڅېدم نو بیا په خپل ځای دا به ما خوب لیده نو نو هېڅ په پته پوه نه شوم کور ته چې تللی دی مور پرې غېږ تاو کړی بچی تا خو ډېره زمانه وشوه چې تللی وی روغ شوي او مونږ درپسې ژاړو خفه و ټول خلک خفه دی بس مور یې غږ مه کوه ما یو خوب و مې لیده وګرځېدم هغه جینکۍ چې زما صاحب دی دی خو خپل کلي ته راورسېده پخوا به په حجرو کې وایي خلک ناست و چا به کیسې کولې چا به مجلسونه کوله چا به څه کوله ګپ شپ به لګېده دی به م حجرې ته وته او که چاته دی دا خبره وکړله چې یاره ما سره خو دغسې چل شوی نو خلکو به ورپورې خندل نه دی منل
دا دې څه وایي زما صاحبه هغه د ده چې کومې جینۍ ته ښودی و د هغې جینۍ خو لیدلو نو په ډوډۍ کې چې کومه جینۍ ورسره تللې وه نو هغې ته یې ویل چې داسې چل دی چې زه چې ځو دواړه د نارینهو کپړې مپړې واغوستې او ځان مې هلکان جوړ کړل سرونه یو بل یې تکل کړه د نارینهو جامې واغوستې او ښار په ښار به ګرځېدل د دې هلک پته کوي کوم ځای ته چې به لړم نو او حجره کې به چې به کوم ځای شپه راغله نو هلته به شپه وکړه په حجره ډېره کې هغوی به له ډوډۍ موډۍ راغله چای وه ګډ بستره به یې ورکړه شپه به یې وکړه سهار به بیا ګرځېدل چې شپه به پرې راغله نو بلې حجرې ته به یې لاړ نو په دې حساب به یې په حجره کې شپه وکړه نو پخوا به خلکو د مسافرو له ډوډۍ بستره کړ او ورکاو ډوډۍ به یې پرې وخوړله چای به یې پرې وڅښلو نو داسې کلي په کلي به په حجرو باندې ګرځېدلو دا خبره د هره حجره کې کوله چې یاره داسې څوک پیدا شي چې د خپلو یادو کیسه مونږ ته وکړي نو داسې کیسه مار میسه مار به پکې ناست و نو هغه به څه کیسه میسه وکړله خو هغه به وې واورېدلې دا نه ده یو بل ته نه دي داسې هرې حجره کې دا خبره به کوله کیسه به پکې کېده ای به ورته وی داسې سړی چې د خپلو یادو کیسه وکړي بایي څه زمانه وخت تېرېده وایي نو د دې هلک د چم حجرې ته راورسېده چې دې حجرې ته راورسېده د هلک چم چې کوم دی ماښام یې په هغه حجره باندې شپه راغله نو خلکو مسافرونو ډوډۍ موډۍ والا راوړه کټ بستره شوه بیا چې ماخوستن دا ګپ شروع شو نو یو به ویل هلکه کیسه وکړه بل به دې کیسه وکړه مېلمانه راغلي دي مېلمنو ورته وی چې داسې کس پکار ده چې د خپلو یادو کیسه وکړي چې څه پرې تېر شوي نو دی راپاڅېد نیغ ودرېد یاره زه به دا کیسه به زه وکړم نو هغه دا کیسه شروع کړه نو یو اواز وکړ ته کښېنه کښېنه ته مه کوې دا ته دروغ وایې کیسه به زه وکړم هغه یې ورته ویل نه وروره تاسو کښېنئ کیسه به دی کوي هغه یې ته پته ولګېده چې دا دی زه ښه ځوانه دی دا کیسه به دی کوي دی کوه هغه کیسه وکړه نو هغه یې ویل چې دغه دی هغه هلک دی مونږ ته نو ما صاحبه کیسه مې ځای چې خلاصه کړې ده نو بس هغه ته یې ځوانه ایسته راشه د تا پسې دې مونږ ګرځېدو دا هغه جینۍ وه چې هغه باچا راوستی دی او د دوی په بدل کې او د ما خوښ شوې زه یې درته ښودلی یم نو زه هغه جینۍ یم د تا پسې ګرځم هغه خو مې د هغه ځای خو مې ختم کړی دی تر غاړه ورته بیا خفه کېږم زه ستا ښځه یم زه هم تا پسې ګرځېدم نو هغه کیسه داسې وشوه چې بس
خلک اریان شو. دا خو د رښتیا دا خبرې کولې، دا خو رښتیا وخواتې. بس هغه حضرت کپڑے مپړې هر څه هغه راوړی وي. هغه کور د کم دی نو بس کور ته زه چې ځو کور ته روان کړم او مولا راوله. استاد یې راوسته او نماز صاحب نکاح ورسره وتړه. زه ستا ښځه یم او جامې مامې ورته راوړې وې. هغه یې ورته بدۍ کړې واچولې وه، خو سوسار یې کړه. او دیوانه بابا اخون بابا ته ویل چې صاحبه اکه ښایست وله ورکړه چې دی په کم ښایست کې و او دې جینۍ لیدلو نو اکه چې ښایسته شو او اکه شی و. نو بس هغې ورسره نکاح وکړو او بس د هغه ښځه شو او ورکړه لاړه ورسره. نو کور کې به وو. نو بس دا داستان په دې ځای باندې ختم شو. جینۍ ورسره نکاح وکړه، بس کور یې شو.